بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. نو مونږه د الله تعالی صفات شروع کړو. د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت دا ویل شو الواحد، چې الله تعالی یو صفت دا واحد یو ذات، او په دې صفت باندې دلیل هغه برهان تمانو، او د برهان تمانو باندې دلیل دلالت کوونکې آیت لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا، دای متعلق خبرې چیرې دا په دې سره وحدت د الله څنګه ثابتېږي، او دا کم د حجت کم قسم دی، حجت اقناعی دی، حجت قطعی دی. او اقناعی ستوي قطعی ستوي، که اقناعی اخلو نو څه خرابیان پکې راځي، قطعی اخلو نو څه خرابیان راځي. دا ویل شو. اوس دې سبق کې د الله تعالی دویم صفت ذکر کوي القدیم. نوې مخکې ویل شول چې الله تعالی هغه ذات دی چې هغه واجب الوجود دی. واجب الوجود یعنی الله تعالی هغه ذات دی چې هغه د همیشه نه دی او همیشه به وي. نو دا الله تعالی واجب الوجود دا معنا، یعنی هغه ذات چې هغه واجب الوجود دی، دا د الله تعالی باندې دلیل کوي په دلالت مطابق سره، او د دې واجب الوجود سره لازم دا خبره ده چې دا به قدیم وي. ځکه واجب الوجود دي ته و چې همیشه نه دی او همیشه وي، او دغه معنا جو د قدیم ده. ځکه چې واجب نه وي مګر قدیم وي. قدیم چې قدیم نه وي هغه حادث شنو، خو بیا سره واجب الوجود دی نه. نه قدیم معنا دا ده چې د سر ناړو داغه ابتدائی نه، ابتدا مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم ته چا مسبوق بالعدم نوي اې ته قدیم ویلېږي. بیا دا خبره ده چې قدیم او واجب د دې دوانو په منځ کې څه کم یو نسبت ده. نو بدی کې درې قولونه دي. یو قول دا ده چې په واجب او په قدیم کې نسبت د ترادف ده. خدا خبره و صحیح نه ده، ځکه د ترادف لپاره خدا خبره ضروری ده چې د دوانو هغه مفهوم به وي، او دلته کې د قدیم مفهوم جدا ده او د واجب مفهوم جدا ده. واجب خو هغه ته وایي چې د هغې وجود هغه د غیر نتیجه نه وي، او قدیم هغه ته وایي چې مسبوق بالعدم دی. د دوانو مفهومونو کې فرق دی، لہذا نسبت د ترادف پکې نه ده. او دویم قول بغیر جمهور علماء کرام فرمایي چې په قدیم او په واجب کې نسبت د عموم خصوص مطلق ده. قدیم عام مطلق ده او واجب خاص ده. یعنی واجب صرف او صرف د الله تعالی ذات ده، او قدیم چې دي نو دا د الله تعالی ذات هم قدیم ده او د الله تعالی صفات هم قدیم دي. نو دا خاص، دا عام مطلق شو، قدیم عام مطلق شو، واجب خاص مطلق شو. ځکه دا وجوب صرف او صرف د الله تعالی د ذات سره خاص دی، او قدیم دا د الله تعالی د ذات سره خاص نه دی، بلکې څنګه چې د الله تعالی ذات قدیم دی دغه شان د الله تعالی صفات هم قدیم دي. اعتراض بیا راځي چې لکه دا خو تعدد د قدما او راځي بیا، او تعدد د قدما خو ناروا دی چې صفات د الله قدیم دي. نو وایو تعدد د ذوات قدیمه او چرند محال دی، تعدد د صفاتو چرند راتلی شي، تعدد د صفاتو قدیمه دا محال نه دی. پوه شئ. دریم قول پکې د بعض متأخرینو امام حمید الدین اصغریری رحمت الله علیه او دا تابعین هغه وایي چې په واجب او په قدیم کې نسبت ته تساوی ده. نسبت ته تساوی ده ځکه وایي چې کما واجب ده او قدیم خامخا قدیم دي ته ویلېږي چې دا همیشه نه ده او همیشه به وي. کچرته دا قدیم نشي نو دا به جائز العدم بشي، ممکن العدم بشي، او چې ممکن العدم وي جائز العدم وي نو قدیم نه بلکې هغه حادث وي. هغه پوه شئ. نو دی وځناوي چې په واجب او په قدیم کې نسبت ته تساوی ده. هغه پوه شئ به معنی وګوره دغه پورې بیا مخکې وای القدیم دریم صفت د الله تعالی قدیم ده. وای هذا تصریح بما علم التزاما، وای دا هغه تصریح په هغه باندې چې کوم مخکې پیژندل شوی دی التزاما. مطلب دا دی چې لکه د مخکې نه د منګه د الله تعالی تعریف کله وکړو چې الله واجب الوجود دی، نو چې واجب الوجود وي نو واجب الوجود خو دې ته و چې داغه
وجود د همیشه نه دی او همیشه یې کنه همیشه نه دی او همیشه به وي نو چې د همیشه نه دی او همیشه به وي نو په دې کې د قدیم د معنی التزامن ثابته وه نو الته کې په دې الله چې کله موږ د دې معنی په واجب الوجود سره وکړله نو د هغې نه د قدیم د معنی التزامن ثابته وه او دلته کې وسأل قدیم صفت چې ذکر کړو نو په دې سره تصریح وکړله چې د الله تعالی ذات چې کوم واجب الوجود دی او د واجب الوجود نه قدم دا چې نه التزامن معلومیږي دلته په صراحت وکړو په دې خبره باندې نو هذا تصریح بما علم التزاما ودای تصریح وکړه په هغه څه باندې کوم چې د مخکې نه معلوم کړل شی التزاما د کوم ځای نه معلوم شی چې موږ کله د الله تعریف وکړو چې الله اسم لذات الواجب الوجود نو ذات واجب الوجود خو دی تا چې هغه همیشه نه پای کې د قیدم د معنا التزاما ثابت و ځکه چې وجود لره واجب لره دا خبره لازم دی چې دا به قدیم خامخاوي نو الته التزامنو او دلته دا ثابت شو با صراحتا اذ الواجب لا يكون الا قديما ځکه واجب نوي مگر قدیم وي قدیم همیشه نامي اذا اي قدیم زمان دا اي لا ابتداء لوجوده چې دا غیر وجود ابتداء نوي اذ لو كان حادثا کچرتوي دا حادث یعنی قدیم نوي حادث وي واجب حادث نه قدیم نوي حادث وي مسبوقا بالعدم د حادث تعریف وکړو تفسیر وکړو چې حادث دا مطلب مسبوق بالعدم دی لکان وجوده من غیره ضرورتا نبیا با ضروری طور باندې د دې وجود به د غیر سره حتی وقع فی کلام بعضهم د بعض خلکو په کلام کې دا خبره راغلی دا ان الواجب والقدیم مترادفان چې واجب او قدیم دواړه مترادف دي چې قدیم او واجب دواړه سره مترادف څه ته ویل کېږي چې دواړه په یو څه باندې صادق کېږي لکه انسان او ناطق د دې دواړو مفهوم چې نن دا یو دی دواړه په یو څه باندې صادق کېږي دا انسان او ناطق د یو بل سره ترادف لكنه ليس بمستقيم لیکن دا خبره برابر نه ده چې د قدیم او د واجب په منځ کې نسبت د ترادف ته ولې للقطع بتغاير المفهومين ځکه چې دا خبره یقیني ده چې د دواړو هغه مفهومونه چې نه په دې کې تغایر دی جداواله دی پکې ځکه د واجب مفهوم چې نه اثر دی چې هغه چې داغي وجود ذاتی وي او داغي ایجاد د غیر نتیجه نه وي داغي ایجاد د غیر نتیجه نه وي او قدیم دا ویل کېږي چې مسبوق بالعدم نه وي او وجود ابتدا نه وي نو ترادف پکې نشته راځي چې مفهومونه د دوانو جدا جدا دي تعریفونه د دوانو جدا جدا دي وانما الكلام في التساوي بحسب الصدق واذا خبره دا په تساوي کې چې په اعتبار چې دا په چا باندې صادقيږي نو پای کې تساوي ده ان دوانه په ذات واجب الوجود په الله تعالی باندې صادقيږي قدیم او واجب الوجود په دې کې تساوي ده فإن بعضهم بعض کسانو دا ویلي دي دا د فهم قول دی په دې کې چې دې دوانو په منځ کې دا وجوب او د قدیم په منځ واجب او د قدیم په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق ده فإن بعضهم بعض دا ویل دي على ان القديم اعم من الواجب چې قدیم دا عام دی د واجب نه نو قدیم عام مطلق دی واجب خاص مطلق دی بخلاف لصدقه على صفات الواجب ځکه چې دا قدیم صفت دا ثابتيږي دا واجب په صفات باندې هم لکه څنګه چې دا الله تعالی ذات قدیم دی د قشان د الله تعالی صفات هم سری قدیم دي فانه لا بخلاف الواجب بخلاف د واجبنا فانه لا يصدق عليها ځکه چې دا نه صادقيږي په صفاتو د الله باندې مطلب دا شو چې دا قدیم عام دی ځکه د الله تعالی ذات هم قدیم کېدلی شي او د الله تعالی صفات هم قدیم کېدلی شي په خلاف د واجبنا چې د الله تعالی ذات خو واجب کېدلی شي او د الله تعالی صفات واجب نه دي لکه پوه شئ نو اوس په دې باندې اعتراض دا شو چې تا د الله تعالی صفاتو تقدیم وي نو سه د قدماو تعدد راغی په سره او موږ مسله قدره چې قدیم یو دی نو موږ وایو جواب دار چې لکه محال حل دي چې کله دا ذوات قدیمه ډیر وي او دلته قدیم ذات یو دی او صفات ډیر دي پوه شو به معنی نو د صفاتو د ډیرو صفاتو قدیمواله دا څنګه ممتنع نه دي نو جواب ورکړي ولا استحاله جواب سوال پتا ځنه بخپل وکي ولا استحاله او محال ندي في تعدد الصفات القديمه
تعدد د صفات قدیمه وانما المستحيل تعدد الذوات القديمه و محال هغه ډیر ذاتونه چې قدیم شنو هغه محال دي او صفات ک ډیر قدیم شنو هغه محال نه دي وفي كلام بعض المتأخرين او د بعض متأخرینو په کلام کې دا خبره ده چې بعض متأخرین څه مراد ده کل امام حمید الدین زریری رحمه الله تعالی ومن تبعه امام حمید الدین زریری او د تابعین تصریح کړی دا بان الواجب الوجود لذاته هو الله تعالی وصفاته چې واجب الوجود هغه ذات د الله دی او صفات د الله دی واستدلوا او هغه دلیل نیولره على ان كل ما هو قديم فهو واجب چې کوم څه هغه قدیمی نه به واجب لذاته به ومي دی وی کنه چې دا واجب او د قدیم په منځ کې نسبت ته تساوی ده ځکه کم یو څه چې قدیم وي نو هغه واجب لذاته وي ځکه وای کا کم څه چې قدیمی هغه واجب لذاته نشي نو جایز لذاته بشي کنه واجب لذاته مطلب دا دی چې د خپل کې چاته محتاج نه په خپل پیدایش کې په خپل ایجاد کې چاته محتاج نه نه کدا واجب لذاتی نشي دا به جائز لذاتی او ممکن لذاتی بشي یعنی په خپل ایجاد کې وبل ته محتاج وي او چې بل ته محتاج نه هغه حادث وي پوه شو به معنی ندی و نه دی چې قدیم او واجب د دوانه یو شری په دوانو کې تساوی د نسبت ته تساوی دی پکې واستدلوا او دلیل ولره على ان كل ما هو قديم جارس قديم فهو واجب لذاته ما واجب لذاته بانه لو لم يكن واجبا لذاته ويكجردا واجب لذاته نشي لكان جائز العدم في نفسه ودا خپل ذات په اعتبار سره بدا جائز العدم بشي فيحتاج في وجوده ندبا محتاج په خپل وجود کې الى مخصص یو مخصص تا او کوم څه چې چاته محتاج وي نه بغیر سوي محدث فيكون محدثا اذ لا نعني بالمحدث ځکه چې د منګه اراده نه او منګه په محدث سره الا ما يتعلق وجوده بايجاد شيء اخر چې دا وجود متعلق وي په ایجاد د بل څه سره مطلب دا چې هغه لکه داغي ایجاد په خپل نه شوي نو هغه ته حادث ویلږي هغه پوه شو به معنی نو د دې ځای پورې خبره شو چې واجب او قدیم ویلا قدیم چې ویل نو مخکې د الله تعالی چې کومه تعریف کو چې الله تعالی ذات ته د واجب الوجود دا نوم دی د واجب الوجود نو د واجب الوجود نو وېدا التزاما معلومه ده چې دا به قدیم وي خو لکه دلته به صراحت وکړو او دیم صفر د الله ذکر کو چې قدیم دی وس بیا قدیم او واجب په دې ځانو په منځ کې کم نسبت ده نو بدی کې درې قولونه دي یو قول دار چې بدی کې نسبت ته ترادف ته خو دا خبره صحیح نه ده دغه مترادفین خواږي ته لګي چې رضوانو مفهوم یوي او دلته مفهوم د دوانو متغیر ده جدا جدا ده لہذا دلته دا خو نشي کېده دیم قول بغیره د جمهور علما کرامو چې بدی دوانو په منځ کې عموم خصوص نسبت ده چې قدیم دا عام ده او وجوب دا خاص ده قدیم عام ذکر ہے چې الله تعالی ذات هم قدیم کېږي شي دا الله تعالی صفات هم قدیم کېږي شي واجب خاص ذکر ہے چې صرف دا الله تعالی ذات واجب کېږي شي دا الله تعالی صفات واجب نشي کېږي او بیا په دې باندې اعتراض دار چې کله ته صفات د الله تعالی قدیم وګڼي نو تعدد د قدماو برازي تعدد د قدماو ناروا ده نو تعدد د قدماو هل ناروا ده چې کله ذوات یعنی ذاتونه چې دا ذوات قدیمه چې کله راشي او که ذات یوي ذات قدیم یوي او صفات ډیر وي نو دا محال نه ده دریم امام حمید الدین زریری رحمت الله علیه او د تابعین دوی چې د دوانو په منځ کې نسبت ته تساوی ده یعنی دوانو کې مساوات دي ځکه چې کم څه واجب کم څه قدیم وي نو هغه واجب لذاته وي واجب لذاته مطلب دا دی چې دی ایجاد با بل د خپل ایجاد کې بدا بل ته محتاج نه وي وای کدا هر قدیم چې نه هغه واجب لذاتی د پر دا خبره چې کم قدیم نه هغه واجب لذاتی وي ځکه قدیم واجب لذاتی نشي نو جایز لذاتی بشي او چې جایز لذاتی شو نو بیا حدث وي ځکه چې د خپل ایجاد کې بل ته محتاج شو او کم څه چې چاته خپل په هر څه کې محتاج نو هغه صفات د حادث هغه علامه د حدوث ده واو څه به معنی ویم په څه کبسته ها دا وړو شابه